الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون فتحقیق سره منګه فتنه کې اچولیو امتحان اغستو ازمیخ کړیو منګه په قوم د فرعون باندې وجاءهم رسول کریم اور علی گلی موتا یو پیغمبر ډیر زیات عزتدار ان ادو الی عباد الله او صرف دا خبره وته کړی وا چې ان ادو پرېږ د ما سره ان ادو الی پرېږ د ما سره عباد الله د الله بندگان ظلم په مکوا انی لکم رسول امین زستاسو د پاره پیغمبر ما او امانتدار ما والا تعلوا علی الله فالله باندې مبالغه مکوا لوی مکوا انی آتیکم بسلطان مبین ما د تخکاره ثبوت راوړی دی وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون او زه پناه نیسم پر رب خپل او ستا پورې دا چې ته ماته نقصان ورسې وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون او کته ما نه منې نو زما نه کناره شه فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون پس आवाज وکړو ورته رب خپل چې بېشکه دا یو داسې قوم دی چې مجرمان دی په خبره نه پوهېږي فاسر بعبادي لیلا انکم متبعون زما بندگان د شپې پسې حصه کې وباسه دی به هم در پسې درځي وترک البحر رحوا مونږ ورته جوړې کړې په دریاب کې لارې انهم جند مغرقون بېشکه دا یو ډله ده چې غر کېدو واله دي کم ترکو من جنات وعیون څومره پاتې کړو مونږ د دې نه باغونه او چینې وزروع ومقام کریم فصلونه تیار او ښکلې ښکلې مقامات ونعمت کانو فیها فاکهین او هغه ټول انعامات او احسانات چې دي پکې په خوشحالۍ اوسېدل کذالک هم دغه رنګې کوو مونږ مجرمانو سره واورثناها قوما آخرین او دا ټول څیزونه پرېښودل مونږ هغه بل قوم ته چې بني اسرائیلو فما بکت علیهم السماء والارض ونه جړل په فرعونیانو باندې اسمان او نظمکې هیچا ورپسې افسوس ونه کو وما کانوا منذرین او نه وله مونږ بیا مهلت ورکو مونږ سوره دخان په ابتدا کې ویلو چې په دې کې الله پاک پیغمبر علیهم السلام ته تسلی ورکړې ده په دې کې سره انبیا او واقعات ذکر دي او د دې دپاره ذکر دي چې حضور که دا مشرکان د مکې خبره نه مني دی په هر یو خبره کې تا سره چیړ چاړ کوي په هر یو خبره کې دی ستا مخالفت برای مخالفت کوي لکه څنګه چې مونږ ویلو د دې نه مخکې چې کوم دی نو مونږ ته په صورت کې راغلي وو غالبا په 21مه سپاره کې مونږ دا خبره کړې وه په سوره احزاب کې چې په دې کې یو سړی و ابوالبختري نوم او هغه به وي زما په سینه کې دوه زړونه دي د خلکو په سینه کې یو زړی او زما په سینه کې دوه زړونه دي او زما دواړه زړونه دا ګواهي کوي چې نعوذ بالله دا پیغمبر هم کاذب دی دروغجن دی هم پاگل دی مجنون دی هم دی ساحر دی که چېرې یو زړه مې غلطي کوله بل خو به نه کوله که نه زما دواړه زړونه دا برغ وایي چې دا پیغمبر نه دی د پیغمبر علیهم السلام ته به دې خبرو تکلیف رسو چې کله جنگ بدر و نو په جنگ بدر کې چې کله کفارو شکست وخوړو نو دغه ابوالبختري منډه واله نو یوه سپلۍ په لاسو کې وه یو سپلۍ په خپه وه د ډېرې یرې نه هغه یو سپلۍ لاسو کې ورکړې وه منډې واله یو یې په خپه وه د ابوسفیان والا مخې له ورغې په مکه کې ورته یې ویې داسې کې دا تا سره په لاسو کې څه دي یوې سپلۍ دې څه شوه هغه زر زر وکړه ویې سپلۍ خو مې نشته ویې په لاسو کې ده او بله دې په خپه کې ده وی دا قرآن ریشه وي وی پیغمبر موږ ته بار بار وایي چې الله وایي چې یو انسان له مې په سینه کې دوه زړونه نه دي ورکړي وی دا ته هسې ګپ لګوي موږ دې هسې په دغه کې اچولي په دوکه کې وی که یو زړه دې ال نه وي نو وی دا بل زړه دې موده وی یو د لاسو ته اچولی دا بل دې خپې ته اچولی دا الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام دا خلک که چېرې ستا مخالفت کوي او تا ته تکلیف برایي تکلیف رسوي نو ګورې موسی علیه السلام باندې هم فرعون پېښ شوی او څه یې ورته ویلي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون د دې نه مخکې مونږ ازمیلی وو په خپل پیغمبر سره قوم د فرعون وجاءهم رسول کریم هغوی ته یو ډېر عزتدار پیغمبر راغلی او ډېر نازولی موسی علیه السلام او څه یې ورته ویلي
ان ادو الی عباد الله، صرف دی وته ویل دا الله د بندگان ما سره پرې د ظلم وسره کې دا چې کوم دینو زی بوزم واپس شام ته او دی خپل غلامې نه وباسا. انی لکم رسول امین، او دا خبره زمانه ده، ضمانتداري مدد الله خبره ده. وان لا تعلوا علی الله، فالله مبالغه مکوه، یعنی د الله پاک په نسبت باندې لوی لوی خبرې مه کوه چې ته زه خدای یم او زه هر څه کوم او دا هر څه ما کړي دي، نو غټې غټې مه وایه. انی اتیکم بسلطان مبین، ما د الله د طرف نه ښکاره ثبوت راوړی دی چې زه پیغمبر یم او زه رالیږلی یم. و انی عزت بربي وربکم ان ترجمون، او زه د خپل او ستا رب نه پناه نیسم پتا پورې. انی عزتو، زه پناه نیسم بربي په خپل رب پورې، وربکم او په رب ستا پورې، ان ترجمون دا چې ته ما ته نقصان ورسوې، ته ما سنګسار کې یعنی ته ما ته نقصان ورسوې، ته ما ته نقصان نشي رسولی، ما د خپل رب پناه اغستې ده. وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون، او کچری ته په ما ایمان نه راوړې نو په ډډه شه بیا، بس پتا عذاب راتلو ولا دی بله لار دی نشته، صرف عذاب دی. فدعا ربه، پس بلنه وکړه موسی علیه السلام طرف، یعنی موسی علیه السلام ته یا په ذریعه د وحی یا په ذریعه د الهام ووی چې ان هؤلاء قوم مجرمون. موسی علیه السلام بس دا کافي وه، دا یو داسې قوم دی دا مجرمان دي. دی ورته کله ووی چې کله موسی علیه السلام په دې کې 40 کاله تېر کړ، پس د هغې نه ورته ووی بس نور تبلیغ ورته مه کوه، بس دا وله کافي وه. فاسر بعبادي لیلا، وباسه بندګان زما د شپې په صحیحه کې، انکم متبعون، دی به در پسې درځي، دی به زه ړانده کاڼه کړمه. زمونږ پښتانه وایي که نه وایي غل به تر کوره نه ځغلې. نو دی د موسی علیه السلام قوم سره دا چل کړی و چې دی تر کوره ځغلولو. هلکه چې ووتو خپل کورونه یې درته پرېښودو، خپلې ځمکې یې درته پرېښودې، نو بس که که نه نور څه کې. الله وایي نه ما ورته دی ړانده کاڼه کړي، دی به تا پسې درځي. وترک البحر رحوا، بس د دریاب لارې ورته کولو پرېږده، رحوا کولو ورته پرېږده چې ته دې پورې وځې ورته ګوره ما. یعنی موسی علیه السلام بیا سوال مه کوه چې خدای پاکه بس مونږ ترېنه پورې وځو، اوس چې هر څه ورسره کوې، نه بس پرېږده ورته، دی به زه کاڼه کوم په دې باندې. انهم جند مورکون، دا یو داسې قوم دی چې غر کېدو والا دی. او فرعون داسې کوڼ شه، هلکه خو پیغمبر دی نو پرې پورې وته، نو ته څه شي چې ته په هغه لاره باندې ورځې، کوم ته یې راځه راپسې. الله وی کم ترکو من جنات وعیون، چې مونږ چاته په قهر شو نو څومره مو دې پاتې کړو باغونه او چینې چې دی به هېڅ چرې نه وې پرېښې. وزروع، تیار فصلونه، ومقام کریم، ښکلې ښکلې د سیل سپاټي ځایونه، ونعمت کانو فیها فاکهین، او هغه ټول انعامات چې دی پکې په خوشحالۍ اوسېده هغې د موسی علیه السلام په قوم پسې پرېښوده او ورله ورپسې. کذالک الله وی مجرمانو سره مونږ هم دا چل کوو، ړانده کاڼه یې ګو په هر څه باندې، بس هر څه ښه ډېر تېر یي او مونږ ورته وایو نور کوشش وکړه، نور کوشش وکړه، نور کوشش وکړه، تر دې چې ګیر شي پکې. واورثناها قوما آخرین، او مونږ په میراث کې ورکړو قوم بل ته. میراث ویلی شي مفت پاتې کېدو ته چې ستا په لاس اخمني خوږ شوي. فما بکت علیهم السماء والارض، ونه جړل په فرعون باندې، دا څنګه خدای و. مونږ وایو نه په ځمکې وجړل نه اسمان، مقصد دا دی څوک پې خفه نه شو، ځمکه اسمان په چا نه جاړي، خو په ځمکه اسمان د لاندې خلک اوسي دی ورپسې خفه. الله وایي فما بکت علیهم السماء والارض، ونه جړل په ده پسې ځمکه اسمان، هېڅ څوک ورپسې خفه نه شي، نو ورپسې اوس څوک خفه دي. څوک یې چې نوملي نو کنزل وینا ورته کوي، د فرعون نوملي، ولې د الله مخالف و. وما كانوا منذرین، نه ولا مونږ په هغه وخت کې بیا مهلت ورکړو چې ګنې زه خیر دی، بس دی اوس چغې روړې والې او فرعون پکې کلمه مو ووایي چې ایمان مې راوړی دی. خو الله وایي نه، زما انتقام حد ته رسېدلی و، په دې وجه باندې ما معاف نه کړو بلکې غرق مې کړو. نو دغه البرزي مشرکین مکه ومي حضور ته ورته خپله بلنه کوه، ستا پې عزت سیوا کېږي، او د دې چې کوم انجام دی هغه به یې کوم چې د فرعونیانو. بسم الله الرحمن الرحیم.